د هغې نه بعد سوال یې ورور کړی دی چې دا درې طلاقه په یو ځي باندې د یو حسابي که درې دا مثلا په ډېرو ځایونو کې بیانه کړې ده او دلته بیا بیانه کړو. الجواب بالله التوفیق. په دې کې د فقهاو اختلاف دی چې آیا درې واقع کېږي که درې په یو ځای یو واقع کېږي. او صحیح خبره دا د دلایلو په رڼا کې چې درې په یو ځای په یو مجلس کې د یو واقع کېږي. که دی داسې ووایي چې ته په ما باندې طلاق یې په درې کاڼو، او که دی داسې ووایي ته طلاق یې، او که دی داسې ووایي چې ته په 100 پیرو طلاق یې، او که دی ووایي چې د همیشه دپاره طلاق یې، او که دی ووایي چې 100,000 پیرې طلاق یې، دا ټول به څو طلاقونه شمارلی کېږي؟ یو طلاق به شمارلی کېږي. او دا د شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله د سعودي عرب علما او محققین علما هغه ټول دې له ترجیح ورکوي. په دې باندې دلیل دی په صحیح مسلم کې عبدالله بن عباس څخه روایت دی چې کان الطلاق على عهد النبي صلی الله علیه وسلم وابي بکر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحده. د رسول صلی په زمانه کې ابوبکر صدیق په زمانه کې د عمر بن خطاب په خلافت کې 2 کالو پورې د 3 طلاق به یو شمارل کېدو. بیا چې کله عمر بن خطاب ولیدو چې د خلکو د طلاق نه ګپ شپ جوړ کړي، نو هغه بیا وی درې واقع کېږي. او دا د هغه یو سیاسي فیصله وه، دا د هغه خپل اجتهاد. او بیا دا هم صحیح ثابت دی چې هغه بیا دا ویلي و ارمان چې داسې ما نه وی کړی. خو دا په هغه ټیم کې هغه دا فیصله دې دپاره وکړه چې دا خلک د دې طلاق نه منع شي. هر سړي به ورته په 3 کاڼو طلاق نه، هغه وایي چې څوک داسې ووایي دا بې طلاقه شو چې دا خلک د دې نه منع شي. دغه شان دا یاد ساتئ چې طلاق یو بدعي طلاق ته یو سني. بدعي هغه دی چې هغه د شریعت خلاف، او سني هغه دی چې هغه د شریعت موافق. د شریعت موافق طلاق دا دی چې یو سړی خپلې ښځې له طلاق ورکړي او هغه پاکه یي د حیض نه. دویمه دا چې په دغه پاکوالي کې ورسره کوروالی نه یې کړی. درېیمه دا چې دا طلاق به یو وي. ګوره الله سبحانه وتعالی په قرآن کې څه وایي؟ یا ایها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. صحیح طلاق ورکوي چې عدت او د هر څه خو پکې مابي وي که نه. بل دا الله سبحانه وتعالی څه وایي؟ الطلاق مرتان. طلاق چې د هغې نه باید رجوع کېږي دا 2 دي. درېیم طلاق چې دې ورکو نو بیا خبره ختمه شوه. اوس ګوره شریعت چې دا کوم 3 طلاق یې ښودي دي، په دې کې حکمت دا دی که دا سړی پښیمانه شي په دې خپله خبره، که دا ښځه په دې خپله خبره باندې اظهار وکړي، خاوند نه معافي وغواړي چې زه خطا شویم، او دوی واپس بیا ژوند شروع کړي، ځکه ورله دا موقع ورکړه. او دا ساتئ چې دا عدت چې دا ښځه تېروي 3 حیضه طلاق نه بعد، دا به هم د خاوند په کور کې تېروي. او په هغې کې هم دا حکمت دی چې دا د خاوند مخې ته راوړي نو که د خاوندو د زړه شي راواپس کړي او د دوی صلح راشي په منځ کې. نو چې ته ورته وایي چې 3 شو، نو هغه موقع میلاو نه شو هغو ته د واپسۍ. موقع ورته میلاو شو، خبره ختمه شوه. دغه شان حدیث کې د راځي د عبدالله بن عباس څخه روایت دی، امام ابو داود راوړی دی چې رکانه د یو کس او د خپله ښځه طلاقه کړې وه 3 طلاقه په یو مجلس کې. نو په هغې باندې به ډېر خفه و، په رسول صلی پسې راغی. رسول صلی ورته ویې دغه یو طلاق شمارلی کېږي او دا ښځه واپس کا. امام ابو داود دا روایت راوړی. بیا دا خبره ساتئ چې بدعي طلاق ورته موږ وایو چې د شریعت خلاف دی. او رسول صلی من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. چا چې نوی کار وکړو دا مردود دی، دا طلاق هم مردود دی. دا 3 نه شمارلی کېږي، 3 دا یو شمارلی کېږي. او په دې خبره کې خیر دی، په دې کې فایدې دي. اولنۍ دا چې دا طلاق دا چې یو شمارلی کېږي دا د شریعت موافق طلاق دی، نو موږ د شریعت خلاف کار خو نشو کولی. دویمه دا ده چې دا د حلالۍ دروازه بندول دي. او زموږ په ملکونو کې د حلالو دپاره یې سینټرې کولو کړي. ورشه په یو کس پسې ورته وایي ښځه مې طلاقه کړې، هغه یو شپې له دې بوځي، والعیاذ بالله. دا خو دلتوب او دوستوب دی او بېغیرتوب دی. نو دا ښځه دی بوځي، د سره یو شپه تېره کړي، 2-3 تېرې کړي، بیا راشي کار شوی د ښځه بوځه. دا هله چې کله دا و چې 3 شمارلی کېږي، که 3 یو شمارلی کېدی وی دا قصې نه وی چې پسې ورشي مولوي صاحب پسې، مولوي صاحب داسې بار کیسه ختمه شوه ستاسو.
هغه وایي مولوي صاحب پوه شوی یم نه وم وایي که پوه شوی که نه خبره ختمه شوه ډېرې خبرې هغه وایي که هغه خبره ختمه ده که چېرته نیکعمله سړی دی ستا په نظر کې یو هغه لی بوز داسې د بېغیرتوب د لارې ښي حالانکې رسول صلی څه وایي وایي څوک چې حلاله کوي او د چا دپاره چې کوي دا دواړه لعنتیان دي په دواړو باندې لعنت دی درېیمه فایده پکې دا ده چې د دې که موږ دا فتوا ورکړو چې درې یو حسابېږي نو د دې سره به د دې خاندانونو حفاظت وشي دا بچي به نه ضایع کېږي خاندان به زر نه ختمېږي ښځه خاوند وران شو به یو خبره باندې سړي ورته ته به 3 کاڼو طلاق او قصه دې ولا په یو ځي ختمه کړه بچي ضایع شو هغوی به خپله خفه دي خاندان ټول تس نه شو ستا د دې فتوې د لاسه او بیا به الټه بل حرام کار کوي چې ځي به پردی سړی به ګوري د هغه سره به شپه تېروي بیا به دته راواپس کېږي نو صحیح خبره دا ده چې په یو مجلس کې 3 طلاقه دا څو شمارلی کېږي دا یو شمارلی کېږي والله اعلم د هغې نه به سوال دی و چې زه د صابون په فیکټرۍ کې کار کوم آیا دې فیکټرۍ نه زه ځان له صابون وړی شم او که نه بغیر د مالک د اجازت نه الجواب نشي وړی چې د مالک اجازت نه وي نو ته د هغې نه هېڅ شی نشي وړی دا نصیحت ته زموږ هغه وروڼو ته کوم چې په دې مصنوع او فیکټریانو په دې کې کار کوي چې څه شی دی بعضو ته میلاو شي مخې ته پرو دي ځان سره راوالي نه دې کې به لازم د مالک نه تپوس کړي که هغه اجازت ورکړي چې تاسو پکې ځان له صابون وړی شئ ځان له استعمالولی شي بیا صحیح دی چې هغه اجازت نه یې درکړی بغیر د اجازت نه ته د هغه مال دا نشي اخیستی والله اعلم